کتونکو الفخان شیرپوی ما ناس په چوپال هوټل کې ما نری نری پشمک وریږي ښکلې چمنونه ګرم سوپ د چوپال هوټل دا یو خوبي ده چې دې سوپ تیار نه ساتي په 15 منټه کې تاله سوپ تیاری او ته چې دا څه سوپ غواړې ساده هوټل دی خو دا تنګي د خلکو دپاره یو غنیمت دی خو هغه څه وي د زرو قدر زرګر سره وي موږ لرې ځو خو په خپله سیمه کې داسې یو پرفیضا مقام په هغې کې هوټل د نیر غاړه په سړک ګاډي جومات لاندې زنانو دپاره پردې ځای ښکلې چاولې او بیا په چاولو کې غوښه موږ مو خوړې ورسره ډېر تازه کبان چې کوم دی نو په دغه ګوډ باندې پخیږي د سیند نه روړي او پخی یې نو موږ دا موسم انجوای کوو یو بس سوچ مې و او داسې زړه مې خفه خفه مو بس یکدم مې ذهن کې چوپال راغی نو چوپال د چې راشي یو خو دا خفګان ختموي خفګان ولې ختموي چې دې ماحول ته وګورې زموږ په تحصیل تنګي کې داسې ماحول کې هوټل نشته او واحد دغه چوپال هوټل دی چې ګرځې پکې واک پکې کې نیر غاړې ته ځي پټو ته پکې ګورې سړک ته پکې ګورې ډېر ښه کوک چې کوم دی نو دې خوا ته هغه پکې شته دی دا لږ وښایه که نه دلته کې پارک چې کوم دی نو خوا ښکلې د وړو پارک دی تاسو دې کې ګورئ د وړو پارک دی بیا د پردې ډېر ښکلی انتظام دی څو خبرې مې تاسو سره شریکولې ځکه چې زه کېناستم ما سوچ کوم نو سوچ کې مې دا ټولې خبرې رالې نه مې د چا سره خبرې کړې دي خو زه چې کله هم داسې غمجن شم نو چوپال هوټل ته راشم خوراک هم وکړم غم هم بدل کړم واپس لاړ شم چونکې الحمدلله چارسده کې داسې هوټل خو په غني خان روډ دی خو په شب قدر کې دی خو په چارسده کې دی خو په تنګي کې دی نو موږ ته پکې نامني نشته خو خپله چې څه ازمو کو یا وګورو نو د کتونکو سره هم شریک کو نو تنګي خلکو ضرور یو ځل راشي چوپال هوټل کې خوراک وکړي او ازمې خو کې دلته کې او ورسره چې کوم دی یو خو خوبي څه ده د ملګري اواز وکړو خو لکه موږ هم چین دغه کړه نو موږ ورته یاره د تنور دا ډوډۍ ډېره ښکلې پخېدې نو موږ ورته یاره تازه ډوډۍ ګرمه نو هغه هم راواغېستله هغه هم وخوړله نو ګرمې ډوډۍ پخېږي اوړي کې چې کوم دی د آیسکریم پېښور آیسکریم چې کوم دی د هغې انتظام به کېږي جنرل سټور پکې شته دی نو تاسو ته به د بار نه به صرف چمنونه او شنې ونې او داسې ښکاري خو چې دننه راشئ چې څنګه خوراک وي نو دلته کوک چې کوم دی نو هغه تیاری نو ضرور یو ځل راشئ بیا به راځو بیا به راځو بیا به راځو او بیا به سره خبرې شریکوو نو دا موسم مې انجوای کوم ما چې خپلو کتونکو سره هم څو خبرې کوم الله هم خوشحاله او باز ساته الله هم د غیبونو نه لرې ساته او الله یې تاسو له داسې موقع درکړي چې چوپال هوټل ته راشئ او د چوپال هوټل د دغې خوراک نه ترسکون خوراک نه تاسو هم خوند او ذایقه واخلئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ